أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. سورة یاسین 45 نمبر آیات. و دې 45 نمبر آیات کې زجر ذکر کیږي، رټر ذکر کیږي د هغه خلکو د پاره د آسماني هدایتونو مخاړی، د واز نصیحت نه مخاړی، بخپل ګناونو باندې کلک پاتې کیږي د خلکو د پاره رټل. الله تعالی واذا قيل لهم اتقوا، او هر کله چې ویل شي دوی ته چې ويریږي ما بین ایدیکم د هغه عذاب نه جمع کې تاسو نه دی، وما خلفکم هغه تاسو نه ورسته دی، لعلکم ترحمون دې لپاره چې تاسو باندې رحم وشي. نو حاصل دا دی چې دوی ته د نصیحت وشي چې تاسو د مخکینی عذاب او ورستنی عذابونو ځان بچ کړئ، او ځان بچ کول دار د الله تعالی حکم ومنل شي، شرک کفر او نارواونه ځان بچ کړئ شي. په دې ذکر کې د دوه قسم عذابونو ذکر دی، ما بین ایدیکم هغه جمع کې تاسو نه دی، او دویم هغه جورس تاسو نه دی. کوم عذابونه مراد دي؟ نو بده کې د ما بین ایدیکم نه مراد دنیاوی عذابونه دي، کم جوړان دي د هغې نمونه ذکر شوي. نو دا به تخویب دنیاوی شي چې خلکو داسې بې دنیا نه او داسې ګناهونه مه کوئ چې دنیا هم خرابه کړي، دنیا کې در باندې عذاب راشي. او وما خلفکم هغه چې وروسته ستاسو نه دی، یعنې داسې ګناهونه مه کوئ چې ستاسو د قبر زندګي خرابه کړي، آخرت کې تاسو خساره او ګناهګار مجرمان ثابت شي، جهنم ته وغورځېږئ. نو په دې آیات کې د دنیاوي عذاب او د آخرت د دواړو عذابونو ذکر شو، او دا تخفیف دنیاوي او اخروی شو. الله تعالی وما تأتيهم او ندر غلی دوی ته من آیت حس نخد من آیات ربهم در نخو در رب خپلنا الا كانوا عنها معرضين، مگر و دوی د هغې نه مخ اړونکي. یعنې د اسماني څومره هدایات راغلي دي، څومره لوی لوی قدرتونه، څومره لوی لوی نمونې ورته راغلي د عذابونو، بیا هم دې په هر صورت کې مخ اړولی دی، تصدیق او اقرار یې نه دی کړی، واز نصیحت یې قبول کړی نه دی، بلکې د نافرمانۍ او د مخ اړولو لارې اختیار کړې ده. نو دا هم زجر شو په اعراض د الله تعالی د آیاتونو، نو د الله تعالی د احکامونو د مخ اړولو باندې دوی دپاره زجر شو، رټل شو چې داسې نه و پکار د دوی دا کارونه اخلاق ډېر خراب شوي دي چې د آسماني آیاتونو نه او د آسماني هدایاتو نه دوی هر ټیم مخ اړوي. وإذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته انفقوا خرج کړئ مما هغه څه رزقکم الله چې الله درکړي. انفاق هغه خرچې ته ویل کېږي چې کوم د شریعت موافق جایز خرچې، په غریبانو باندې خرچه کول، د دین او د شعائر د مضبوطولو لپاره خرچه کول، فرض زکات او عشر ورکول دی ته انفاق ویل کېږي، او چې کوم غیر شرعي نو هغې ته اسراف ویل کېږي، هغه ناجایز دی، منع. نو دې مطلب دا چې تاسو په غریبانو باندې خرچ وکړئ، د دین د ترقۍ لپاره خرچ وکړئ، په شعائر باندې خرچ وکړئ، دغه شان کې فرض عین زکات عشر ورکړئ. نو د هغې په جواب کې د دغې فرض عین حکم په مقابل کې د دوی عذرونه باندې هغه به راپیدا شي. نو هر کله چې ویل شي تاسو خرج کړئ مما د هغه څه نه رزقکم الله چې الله درکړي دي، قال الذين كفروا، نو وایي هغه کسان چې کافران دي، للذین آمنوا هغه کسان چې مؤمنانو، ان نطعمو آیا من خرچه وکړو من په هغه چا باندې لو شاء الله قد الله خو خوي اطعمه په هغه په خپل باندې خرچه کړی وي. ان نطعمو من خوراک ورکو هغه چاته ک الله غختلی وین په خپل به خوراک ورکړي. د دوی د اعتراض پر اساس ده تفسیر قرطبی هم دغه ذکر کړی دي چې دوی په اصل کې په مسلمانانو بیرته اعتراض جوړاو او ویل به چې ګوره دا سړی چې غریب او بې وسه دی، الله تعالی ورته پیسې نه دی ورکړي، دا به د الله داسې خوښ چې د الله داسې خوښ دی او الله داسې انتخاب کړی دی، زه ولې مالداره کړم، زه ولې مرسته وکړم، دغه شان ښه دی، د سره زه تعاون نه دی پکار. نو ګور د الله حکم دا دی چې دغه مې غریب پیدا کړی ته پرې خرچه وکړه، او دی وایي چې نه چې الله داسې پیدا کړی دی نو زه ولې مالداره کړم، داسې ښه دی. د دې نه معلومه شوه چې د کافرانو ملحدینو د اسلام په مقابل کې به د هغوی دپاره خود ساخته ناجایز دلایل به دوی وایي، او د دین انکار په صورت کې به دوی داسې کار کوي چې څه ناجایز منګړت دلایل به جوړوي ځان دپاره، او په دغه اسلام تیارو احکامو کې به تحریف کوي او نورې لارې پکې راوباسي، نورې لارې به لټوي.
تفسیر قرطبي ذکر کړی دی چې د دوی د الحاد طریقه د سي وجودي بده سي ویل چې یاره الله تعالی چې کوم په سره کړی غټی کی الله تعالی په سره صحیح او ردی غریبانو بارکه د الله په سره د غریبان دي نو بس موږ د الله په تقدیر راضي موږ هم غریبان واړو د سره د مالدار نشي موږ ورنه زکات ورکو نو وسر ورکو ایسه مول نه ورکو مرسته سره نه امام قرطبي وایي چې ګوره په الله تعالی په تقدیر راضي کېدل دا خو ټیک کار دی دا حق خبره ده لیکن دین دا تعبیر کول چې زکات او د وشر نه من کړیدل نو وی کلمۃ الحق اريد به الباطل دا یو څه وینا ده چې دا وینا په خپل معنی حق وینا ده تقدیر معنی راضي کېدل صحیح دی لیکن دوی اراده ر باطل ر زکات او د وشر نه به انکار کوي هغه ته به رسیږي نو دا د باطل پرستو خلکو خبرې شو چې خبره به سم او کار به چپ ان انتم نیتاسو الا فی ضلال مبین مگر به گمراهی کارا کیه کارا گمراهی ويقولون او دی بویل متى هذا الوعد چې کله به وعده دا وعده دی وعده نه مراد د قیامت وعده ده دې ځکه نو کې د انکار د قیامت چې کوم دی دا غي ذکر دی چې د جرمونو سره سره د قیامت نه هم منکر دي نو چې قیامت د معنی نو جنت او جهنم او د حساب نه وسه منکر شو او چې کله د حساب کتاب نه منکر شو ځکه به ګناہوں باندې هم دومره زړه ورشو نو یقولون دی وای متى هذا الوعد چې کله به دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې کافرانو مدي خبر له زور ور کړو چې قیامت رښتیا یو راځي نو وخایې چې سور راځي او ته پاتې شوې سو کاله او ته پاتې شوې سم تاریخ باندې برازي دې ټکی له زور ورک نو ویل بس چې قیامت رښتونه دي تاسو رښتونی قیامت راتلون کې دي وخایې تاریخ وخایې کله ده الله تعالی جواب کوي ما ينظرون بي انتظار نه کوي الا صيحه واحده مگر د چغي وي د وی چغي انتظار دی بس قیامت دومره غټ شي نه دی دومره شي نه دی چې دا بس بقلار قلار خبري بر رواني خلک به باسونه کوي چې دار شاته روان دي خلک به یې نه دومره خبري به کېنشته بس یو چغه د ناصافي بس دار چغه وخت به ورسیږي تاخذهم وبنس دوی لرا وهم يخصمون او دی په داسې حال کې جګړې به په خپل منځونو کې دی بولا په دنیوي معاملاتو کې په جنگ جګړو کې اخته صبح قیامت باندې صبح نه مني صبح په دنیوي کارونو کې خطه او په دنیوي معاملاتو کې په جنگ جګړې شروع کړي پدې کې بس ناس به چغه وهله چې د ټول براګیر د دې صحیحین مراد د اسرافیل علی السلام اولنې شپې لیدا ځکه چې اسرافیل علی السلام شپې دو پیری وهله کیږي اول پیر چې وهله چې د خراب په دنیوي کاروبار او په دنیوي روزګارونو کې معاملاتو کې مصرف وي आवाज به وشي او د سبب غون خلک مړ شي به داګه نور صریح کاله بعد به دوباره شپې لې وهله شي او دوباره شپې سره به دغه خلک به دوباره ژوند کیږي نو دې ځکه چې دا کوم اوسنۍ مضمون چې دی وهم یخصمون او دې بجګړې کوونکی چې بده کې به आवाज وشي دی به ونسی نو معلومی کې دا چې د اولنۍ شپې لیدا اسرافیل علیه السلام د اولنۍ شپې سره به دوی ټول مړ شي فلا یستطيعون توصیه نو دی به واسن لري د وصیت کولو چې کله اسرافیل علیه السلام شپې لې وهله شو قیامت ناصافي قائم شو بیا به دومره موقع هم نشته سره به وصیت پکې جره بس زما د مرګ نه بعد دې سی وشي د سی دی وشي خپلانه مې بخره د خپلانه مې نه ده بخره د خبره به موقع ناراض ولا الى اهلهم يرجعون او دې خپل کورون ته واپس کېدل شي د شپې نه بعد د دې مطلب دا شو چې د اسرافیل علیه السلام شپې لې بنا صافي وهله کی خامخه وهله کی ناصافي وي دا غینه مکه مکمل ځان تیارول خپل عمل صحیح کول لیک وصیتونه دی کنه نیک عمل لیک هر څه دی پټین خپل اصلاح پکار او چې کله شپې لې وهله شو دا غینه بکته وجه شپې لې وهله دا غینه بعد به زه ومنم دغه پورې نه منم او کو وهله شو بغټه کې به ومنم څه چل به وشي نو بیا د منلو صورت پکې نشته بیا د ایمان راوړلو خبرې پکې نه چلیږي بیا د وصیتونو کوړه د واپس کېدل او د نصیحتونو خبرې پکې نه چلیږي چې خلکو تاسو ایمان راوړئ په قیامت باندې قیامت راځي هغه د आवाज شروع شو دغه موقع پکې بیا نشته بس د ایمان چانس چې کومه هغه لاړ ختم شو ایمان بیا آینده وختونو کې ایمان بیا مقبول نه دی دغه نه بعد ایمان راوړي نو خلاصې دا شو چې ټیم باندې د قیامت ته بار تیارې کول پکار دی منلې پکار دی او چې کله بس سر باندې ودرې بیا پکې سم نه کیږي ونفخ اپوکې به وشي په سوري په شپېلې کې سور اصل کې خکر ته ویل کېږي دا شپېلې د خکر په شکل کې ده فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ناس په بدوی د قبرونو نه خپل رب طرف ته ينسلون را روان شي دا دوی مشپېلې ده ځکه چې په دې کې به خلک د قبرونو نه راوځي او خپل رب طرف ته روانيږي نو بده کې دا بدی آیات کې د دوی مشپېلې ذکر شو نو دا تخفیف اخروی شو
چې خلکو تاسو د سینې چې ګنې زناور غونته کې ژوندۍ مشوله او چې مړ شولې بس ختم شولې خبره خلاص شو نه خلاصيږي نه تاسو به د مرګ نه بعد دوباره ژوند کیږي خپل رب تر ته به ورځي حساب کتاب به ورکوي تاسو معاملې ډېره جوړه د ډېره په خد ختمېدو نه ده لہذا د هغې لپاره په دغه ترتیب سره خپل ژوند تیر کړئ خپل تیاری وکړئ او په هغه ټیمونو کې چې رب مخې ته پیش ولې بیا د عمل چانسونه پکې نشته بیا د توبې او د استغفار او د ایمان راوړلو موقع پکې نه وي لہذا په ټیم باندې دغه حالاتو لپاره ځان تیار